أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. سورة الأنعام اوله حصہ شروع ہوا او بدی کی رد شرک اعتقادی بالاقسام الاربعہ، شرف العلم، شرف التصرف، شرف الدعاء او شرف العبادت. دا سلور وڑا قسمنا دا شرک رد کول او اثبات توحید کو باغی باند ادلہ عقلیہ پیش کول ورسرور سرا زواجر و تخفیفات ذکر کول مشرکین تا او بشارات مومنان تا. اس بیان نفید شفاعت قہریہ کئی چه بزور بعد دا اللہ نخلاصون کی سوک نشتا. وانذر به الذین یخافون یوشروا الى ربهم ویروا پدی قرآن حق کسان چغیریگی دی خبرنا چه پیش پکڑیشی رب دائیتا لیسا لهم من دونی ولی ولا شفیعون نبی دی لرا بغیر دا اللہ نا سوک دوستا و نسو خلاصا انکے. شفیع شفاع یشفعو پمانا دا خلاصو لو شفیع تا ام شفیع زکوئی شفارسی تا چه دے شفارس کئی سڑے خلاصی لعلهم یتقون خامغا چه دیو یریگی دا اللہ نا. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی مشراغا کسان چه غیر مدد کئی اللہ لرا مپریداغا کسان شغیر مدد کئی اللہ لرا بالغداة والعشی سحر و مازگر یریدون وجهار دا ارادہ کئی دردا من تیاد اللہ چه موحیدین سرزان اتڑا دی سرمین کوا دی سرزان یغدائی کا دی نمجودا کے گا او سوک چی جدا شوی دی نو گورد آگئی انجام اگر اس تو ذکر کئی. وَلَا تَدْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ مشرع کسان مپریدا کسان چغیر آمد کئی اللہ لرا سارا مازیگر یریدون وجہ ارادہ کئی دردا من تیاد اللہ ما علیکا من حسابهم من شیع نشتا دیتا باندی دا بوجھ دینس شیع دی حساب دینس شیع وما من حسابک علیهم من شیع او نشتا دی حساب ستانا پا دی باندس شیع. ہر یو سر داغد عمل حساب بکی گی او اغب اخبر بوجھ چتائی فتطردهم فتكون من الظالمين کو پرید دائی لرا و شڑ دائی لرا نشبت ظالماننا. پیغمبر پاک تا ہوئی کہ موحیدین دان جدا کرو دین جدا شوی تبر ظالمان نشی. نبیا نور اللہ کم کو جا دے چاگل موحیدین مرگرتیا پریدی او غد بیا ظالم نہیں
وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ دارنگی امتحان کرده منگا دبادو ببادو باندے لیقولوا هؤلاء من اللہ علیہم من بیننا دیر پارا چوائی آیا دادی آگا کسان چه احسان کرده اللہ پا دی پمیند منگا کی داد مشرکینو بلا شباب اعتراض اب لفظ کذالک سر ذکر کئی اشاره د قاعده مستمره تا چې همیشه دغه سدا پتا به اعتراض کوي یرا دا ته دورلو مولا رالی صاحب یک سپشته دا اخون زاده سپشته دا مولای سپشته هغه دا مسلې نه دي کړی او تراله ته دا مسلې کې دی او لا من الله علی من بیننا دا تا باندې دور لوی مولا شو پتا باندې الله دور احسان وکړه دا مسلې کې فلانه مولای صاحب د دور لوی عالم دی غدا مسلې نه دي کړی فلانه صاحب یک صاحب دی غدا نه دي کړی ته کې ستا جواب الیس الله بعلم بالشاکرین ان دې الله پویا په شکر گزار باندې دا ستا جواب ته ورته پخلی دی گل شا ما خوی که غی دا مسئله کڑی دی و توائی غی ندی کڑی نو زبوتا شکر گزار صاحب خارائی ما اللہ و زمان خلی دا مسئله بیانی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا کلا چراشتا تا کسان چغی یقین کئی زمون بآیاتنو ایمان راری زمون آیاتنو فقل سلام علیکم ورطو آیا خیر علی دیوی پتاسو ہر کلی دیوی پتاسو سلام کو راتلون کے چاہی سنت طریقہ دادا کسان ناستی بلد بار نراشی نغبو یا السلام علیکم داناس وی وعلیکم سلام او دلته وی چې تاسو خراشي نو تور توجه السلام علیکم سلام په ګڼو مانو دی سلام په معنا د تحفه لګراتلون کې یو وی السلام علیکم دا تحفه ور کوي دیم سلام دې په معنا د دعا لکه مړو ته وی سلام علیکم دیار قوم المؤمنین نو سلام په معنا د دعا قران کې وی سلام علی موسی و هارون خدا رحمتونه دی په موسی او په هارون سلام علی الیاسین دا سلام په معنا د دعا یو د سلام الاستئذان سلام په معنا د اجازه د غوښتو یو د سلام په معنا د خیراله چار کله راشي ستړی مشي دل د سلام په معنا د هر کلی د نو معنا دا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا کلا چرال تا څنګه کسان چې ایمان لري زموږ په آیاتونو فقل سلام علیکم ورته وایا خیر علی دی پتاسو اور کله دی پتاسو كتب ربكم على نفس الرحمه مقرر کړی دا رب تاسو په ځان باندې مهرباني اولا چې ستا وجود یو کو ته پیدا کړی رحم در باندې وکړه انه من عمل منكم سوءا بجهاله شاندا دې چا چې عمل وکړ تاسو نه ناکارا پنا پوي ثم تاب من بعده او بیا توبه وکړه پس دینه واصلح او درستګ عمل په سنتو فانه غفور رحیم نو دا الله دې بخونګي مهربانا وكذلك نفصل الآيات ودوما قبا او دا دوما اعتراض مشرکینو تا تبوئی دا یو مسئلہ دې زدکڑی دا بس منبر تا خیجی نو بل خبر دی نشتے او بابا گان سر نشی کولے بغیر دالانا بلسوک سر نشی کولے دا یو مسئلہ دې زدکڑی چه تمنگ دا مسواک خبرو کا چه سولشتے پکار دے سورغٹ پکار دے
څنګه پکار دی جمعې د موس خبره وکړه د پنسو خبره وکړه دوره اوچتې پکار دي دوره کته پکار دي نو ته به ورته وایې ښه دا مسله بیا بیا ځکه بیانوم چې مجرمان پې ښکاره شي چې بچا بدلږي وکذلک نفصل الآیات دارنګې بیا بیا بیانوم موږ دلایل د وحدانیت ولتستبین سبیل المجرمین دې لپاره چې څرګند شي لار د بېایمانو استبان په معنا د ښکاره کېدو قل انی نهیتو وایه پیغمبره زمن کړی شوی ما ان اعبد الذین تدعون من دون الله د دې خبرې نه چې زه عبادت وکړم د هغه کسانو چې تاسو یې رامدد کوئ بغیر د الله نه قل لا اتبع اهواءکم ورته وایه زه تابعداري نه کوم ستاسو د خیالاتو قد ضللت اذا وما انا من المهتدین که زه تابعداري وکړم ستاسو د خیالاتو شم به زه ګمراه په دغه وخت کې نیم به زه لار موندونکو نه قل انی علی بینة من ربی وای پیغمبره زه په دلیل باندې نو طرف طرف زمانه وکذبتم به او تاسو تکذیب کوئ د دې ما عندي ما تستعجلون به نشته ده ما څخه چې تاسو تلوار کوئ په هغې باندې نفي د شرف تصرف د پیغمبر نه چې پیغمبر پاک وایي ما څخه اختیار نشته چې عذاب در باندې راړم ان الحکم الا لله نشته د اختیار د فیصلې مگر الله لا یقص الحق بیانې حق وهو خیر الفاصلین او دا الله دې غوړه د واضح کوونکو نه قل لو ان عندي ما تستعجلون به وای پیغمبره کوي ما څخه آغا چې تاسو تلوار کوئی پاغي لقضی الامر بیني و بینکم نو فیصله بشو دا عذاب په منځ ما او منځ تاسو کې والله عالم بالظالمین الله دې پوهه په ظالمانو باندې وعنده مفاتيح الغیب اوس نفي د شرف تصرف وکړه نو اوس نفي د شرف العلم الله سره مفاتيح الغیب چابیان الغیب دي خزانه الغیب دي لا يعلمها الا هو نپوئی بدے باندے پیدا اللہ نبل سوک ویعلم ما فی البر والبحر او پودے اللہ پاگا چوچا دریاب کی دی وما تسقط من ورقت اللہ يعلمها او نرا پریوزی او پانا دوننا مگر پودے پاگی باندے اللہ ولا حبت فی ظلمات الارض او نه یو دانا په تیارو د ځمکه کې ولا رب ولا یابس او نه لوند او نه وچ الا فی کتاب مبین مگر پهلم د الله کی دی ښکارا د ځمکې د لاندې دانه یو او ته دانې وکړې نو کاغې وباغستی الله ته پته ده کني هسته الله ته پته ده وهو الذي يتوفاكم بالليل او دا الله ذات چې قبض کوي تاسو له د شپې ويعلم ما جرحتم بالنهار او په دې پاغه باندې چې کوي تاسو درته ثم يبعثكم فيها او بیا پور دګی تاسو له په دې حالت کې لیوغذا جلوم مسمع دل پراجی برشی نیٹا مقررہ ثم الیہ مرجعکم بیا دی اللہ تا واپس کے دلستاسو دی ثم ینبئکم بما کنتم تعملون بیا با خبر کی تاسو لرا
هغه عمل باندې چې تاسو یې کوئ